السلام علیکم ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د بینک د الاهلي د اکاونټ طریقه ښیم چې تاسو به ځان ته د بینک الاهلي اکاونټ څنګه جوړوئ په خپل موبایل کې او د هغې نه بعد به تاسو کریډټ کارت څنګه پرنټ کوئ نو مکمل طریقه درته ښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ پرې او په 10-15 منټو کې ځان ته د بینک الاهلي اکاونټ جوړ کړئ او بیا د هغې نه بعد تاسو ځان ته کارت پرنټ کوي د بینک الاهلي د ماشین نه نو زه د موبایل سکرین ته ویډیو شروع کوم تر اوسه پورې که تاسو زموږ د یوټیوب د چینل نه سبسکرایب کړئ نو دا ځان سره سبسکرایب کړئ د نور انفارمیشن ویډیوز لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ. اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه او بیا به په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره داسې کولی شي اوس لږ لوډ کوي دا ستاسو سره داسې کولی شي نو تاسو بیا په دې ستاسو اکاونټ نوی اکاونټ جوړوئ نو تاسو به په دې منځ په دې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته لیکلي اوپن ان اکاونټ اوپن یور اکاونټ آنلاین په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره یو بل پیج کولی شي اوس داسې پیج چې تاسو ته کولی شي نو تاسو ته لږ زومینګ کومه په دې لمبي کې به تاسو د خپل اقامي نمبر ولیکئ او بیا به تاسو په دې دویم نمبر کې ډیټ اف برث ولیکئ او په دې 3 نمبر کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ. نو اوس په دې کې دا لیکمه بیا به چې تاسو اقامه کې څه ډیټ اف برث دی که تاسو په عربي لیکئ او په انګریزي لیکئ نو هغه به دلته تاسو سلیکټ کړئ او د دې نه بعد به په دې کې خپل ډیټ اف برث ولیکئ ابد وکړئ او بیا به د خپل موبایل نمبر په دې 4 نمبر کې په دې کې به د خپل موبایل نمبر ولیکئ. دلته چې تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ نو بیا به تاسو لاندې تاسو ته د دوه اپشن ښکارېږي په دې باندې به کلیک کړئ دا به ځان سره ټیک کړئ. د هغې نه بعد به دلته تاسو ته چې کوم کوډ درکړی په دې تصویر کې کوم انسي درکړی نو هغه به په دې کې داسې ولیکئ چې کوم یې تاسو ته درکړي او دلته چې دا انسي تاسو ولیکلئ د دې نه بعد به لاندې په دې اپشن باندې کلیک کړئ. اوس به ستاسو موبایل ته یو کوډ راځي هغه به تاسو په دې کې ولیکئ 4 انسي کوډ به هغه به ستاسو موبایل ته راځي هغه کوډ به په دې کې تاسو دلته ولیکئ دا به زه په دې کې لیکم او په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ اوس به تاسو خپل نفاذ ځان سره کولی وکړئ دا کوم نمبر چې تاسو ته درکړی دا به په دې نفاذ کې دلته تاسو قبول او دغه نمبر به ووایئ دا چې تاسو ووایئ نو دلته چې تاسو نفاذ د څه کوډ ورکړی هغه به ورکړئ او دلته به خپل تصویر د ځان سره سکینچ کړئ. دلته به ستاسو نه تصویر والا فنګر اخلي دا وشو اوس زموږ سره بیا به تاسو هغه زوړ پیج ته لاړ شئ واپس اوس به ستاسو سره کولاویږي. اوس چې کولاویږي نو دلته به تاسو سره 3 اپشن راشي نو تاسو چې کوم موبایل استعمالوئ نو هغه اپشن به تاسو په دې کې کلیک کړئ چې ستاسو سره یو فون یي که انډروید د سره که هر یو موبایل چې درسئ نو زما سره دا یو دی زه دا کلیک کوم. په دې چې تاسو کلیک کوئ دا پروګرام ته به تاسو ډایرکټ بوځي کویک پای چې دی نو دا به ځان سره تاسو ډاونلوډ کړئ په دې باندې به کلیک کړئ دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کیږي دا به تاسو د ځان سره داسې ډاونلوډ کړئ. ته ډاونلوډ شو بیا په دې اوپن باندې کلیک کړئ دا اوس زموږ سره ډاونلوډ شو بیا په دې اوپن باندې کلیک کړئ. د دې نه بعد به دا ستاسو سره داسې لوډینګ کوي کولاویږي په دې کې به خپله لوکیشن وکړئ بیا په دې نیو رجسټریشن په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو د خپل اقامي نمبر ولیکئ او د هغې نه بعد به تاسو په دې کنفرم باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به دلته تاسو اوپن نیو اکاونټ په دې باندې کلیک کړئ. د دې نه بعد به تاسو دا نمبر چې کوم دی نو دا به تاسو په نفاذ کې یاد ساتئ خپل نفاذ ته به بیا واپس لاړ شئ او دلته کوم نمبر چې هلته و نو هغه به دلته په هغې کلیک کړئ او بیا چې تاسو نفاذ د څه پاسورډ ورکړلی هغه به درکړئ. دلته به بیا خپل تصویر د ځان سره سکینچ کړئ. دلته چې ستاسو تصویر سکینچ شو نو د هغې نه بعد به بیا ستاسو سره یو بل پیج کولاویږي دا به زموږ سره وشو د نفاذ کار خلاص شو بیا به تاسو هغه پیج ته دوباره لاړ شئ اوس دا زموږ سره لوډینګ کوي دا پیج زموږ سره بیا کولاویږي. اوس به زموږ سره یو بل نوی پیج کولو شي اوس لږ لوډینګ کوي دا زموږ سره یو بل نوی پیج کولو شو په دې کې چې تاسو د کوم ملک دی نو د هغې نوم یې راواغاستو او په دې دویم نمبر کې به تاسو د خپل تعلیم انفارمیشن ورکئ هغه به تاسو په دې کې سلیکټ کړئ. دې نه بعد به لاندې تاسو په دې کې د خپل ورور نوم لیکئ او که د خپل ملګري نوم لیکئ او په دې دریم نمبر کې به تاسو که د ملګري د ورور نوم لیکئ نو هغه به سلیکټ کړئ او په دې څلورم نمبر کې به د موبایل نمبر ورکړئ او بیا په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. دلته به ستاسو سره اوس یو بل پیج کولاویږي هوم کنټري ایډرس په دې کې تاسو ولیکئ. په دې کې به تاسو د سیټي نوم ولیکئ په هم ښار کې چې تاسو پاتې کیږئ هغه نوم به په دې کې ولیکئ. په دې لاندې کې به تاسو پوسټل کوډ ولیکئ په کوم ښار کې چې تاسو پاتې کیږئ د هغې او په دې بل کې به تاسو بیا پی او بوکس نمبر ولیکئ. بل کې به تاسو بیا هوم نیټ نمبر ولیکئ
او په دې بل کې بیا تاسو د موبایل نمبر ولیکئ. په دې کې په دې اخر کې به تاسو بیا د موبایل نمبر ولیکئ او بیا په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. دا به تاسو جاب انفارمیشن ته تاسو کار کوئ نو هغه انفارمیشن به تاسو دلته ولیکئ. دا غي نه بعد به تاسو که سرکاري کار کې که پرایویټ کې که څنګه هغه به سلیکټ کړئ. دا غي نه بعد به دلته تاسو په دې بل کې به امپلویر نمبر ولیکئ او جاب ټایټل په دې لاندې کې ورکئ. په دې کې به تاسو جاب ټایټل په دې کې تاسو خپل کار باره کې څه ولیکئ هر څه ولیکل او په دې لاندې په دې کې به تاسو کاش سلیکټ کړئ او بیا په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې لاندې اپشن باندې به بیا کلیک کړئ. په دې کې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو یو بل پیج کولای شي. په دې کې به دلته تاسو پیسې سلیکټ کوئ چې تاسو د خپل مناسب څو سلیکټ کوئ نو هغه تاسو په دې لمبي کې سلیکټ کړئ او بیا په دې دویم نمبر کې په دې دواړو کې چې تاسو دې نه بعد بیا دا نور چیړئ نه ډایرکټ ولاندې اخري راشئ ولاندې په دې اخري اپشن باندې به کلیک کړئ. په دې کې تاسو کلیک یو بل پیج به تاسو کولای شي. په دې کې به تاسو خپل یوزر نیم د کامي نمبر ورکړئ او په دې لاندې کې تاسو پاسورډ خپل ولیکئ چې تاسو اوس بره خپل کامي نمبر لیکم او په دې لاندې کې زه پاسورډ لیکم. تاسو خپل حساب پاسورډ ولیکئ. نمی به د انګلیش حروف ورکړئ غټ واړه او بیا به انسی ولیکئ. په دې کې به تاسو د خپل جیمیل ولیکئ او په دې اخري کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ او بیا په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو موبایل ته کوډ راځي هغه کوډ به تاسو په دې کې انټري کړئ. د دې نه بعد به اوس تاسو موبایل ته د اس ان بي د بانک د طرف نه کال راځي هغه به تاسو یس کړئ او د کنفرم لپاره د یس کېدو لپاره چې تاسو ته کوم انتظار وي نو په هغه به تاسو کلیک کړئ. نو په هغه چې تاسو کلیک کوئ نو د هغې نه بعد به ستاسو سره یو بل پیج کولی شي داسې. نو اوس دې کې ستاسو کوم اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. دلته به تاسو د اکاونټ نمبر او ستاسو د ایبان نمبر دا دواړه تاسو ته درکړي. د دې نه بعد به تاسو لاړ شئ د ان سی پي بانک ته او کارډ به تاسو څنګه پرنټ کوئ نو هغه ویډیو په دې چینل کې دا نو هغه شانې تاسو بیا ځان ته کریډټ کارت پرنټ کړئ یا تاسو ته په دې سکرین باندې دا ویډیو ښکارېږي په دې باندې کلیک کړئ. په دغه طریقه ده او په دغه طریقه باندې بیا ځان ته تاسو کریډټ کارت پرنټ کړئ.